په تیر شوی میاشت کې مسافرو د ټول نه زیاتې روپۍ چې دی هغه پاکستان ته رالېږلي. د دې نه مخکې د بایکاټ اعلان شوی چې پاکستان ته به روپۍ چې دی دا به تاسو نه رالېږئ. لکه پی ټي آی کم کسان چې دی هغو دا خبره کوله چې پاکستان ته دغه کسان روپۍ نه رالېږي. نو دلته کې به دې حکمرانانو باندې چې دی لږ به اثرات پرې وځي. خو تېره شوې میاشت چې ده نو په هغې کې د ټول نه زیاتې روپۍ چې دي هغه پاکستان ته رالېږلی شوي. نو دلته کې چې کم کسان دي د حکومت کم کسان دي نو هغوی یو بل له مبارکي ورکوله او دا یې ویلي دي چې مسافر د دې حکومت نه چې دی ډېر زیات خوشحاله دي د دې د وجې نه چې دی زیاتې روپۍ پاکستان ته رالېږلي. خو دې په دې خبره نه دی پوه که تاسو کتلي نو په دې ملک کې نن سبا ډېره زیاته مهنګایي ده. نو د هغې مهنګایي د وجې نه چې دی دا روپۍ راغلي پاکستان ته او دغه شانتې وخت چې تېرېږي نو د وخت سره به دا روپۍ چې دي دا به نور هم سیوا کېږي ځکه چې د دغه مسافرو فیملي چې ده هغه به دې ملک کې ده په دې ملک کې ده نو هغو به څه نه څه خرچه چې ده هغه به دې له رالېږي. نو که مخکې به د هغو په 15,000 یا په 20,000 روپۍ باندې گزاره کېدله نو اوس په هغه 15,000 20,000 یا په 10,000 روپۍ چې دی د هغو گزاره نه کېږي. اوس چې د هغه به 40,000 50,000 یا 1,00,000 روپۍ چې دی هغه به د هغه ځګي نه رالېږي. نو د دې د وجې نه چې دی دا زیاتې روپۍ چې دي دا به دې تېرې شوې میاشت کې چې دی پاکستان ته راغلی دي. بل لا که تاسو وګورئ ډالر چې دی هغه دې تړلی دی لکه په ځای باندې ولاړ دی او مهنګایي چې د هغه پورته روان ده. که د دې نه مخکې تاسو کتلي نو ډالر به خطو د به ډالر خېږي نو د دې د وجې نه هر سره چې دي دا ګران دي. خو اوس ډالر چې دی هغه په ځای ولاړ دی نو د هغه ځای نه هغه مسافر چې کم دي هغو خپلې روپۍ چې دی دا سیوا کړې د هغې د وجې نه پاکستان ته چې دی د سیوا روپۍ راولېږلې او په تېره شوې میاشت کې چې دی د ټول نه سیوا روپۍ چې دي دا رالېږلی شي. او دلته کې چې کمو کسان د حکومت کم کسان حکمرانان چې کمې مبارکیانې ورکولې نو هغو له د شرم مقام دا دی چې دوی په دې ملک کې نور څه کار نه کوي خو خالي دغه ته ناست دي چې دوی به بهر ملک کې مزدوري کوي او دوی به دغه روپۍ رالېږي په ډالرو کې به چینج کېږي او دوی ته به هغه ټیکس چې دی دا به ادا کېږي. خو داسې نه کوي چې په دې ملک کې کمپنیانې کولاو کوي کاروبار کولاو کوي چې د دې ملک نه سامانونه ځي بهر ملک ته او هلته کې خرڅېږي او د هغې روپۍ پاکستان ته راشي. په دې چل باندې خو کار نه کوي چې مسافرو چې دی روپۍ راولېږلي او مسافر چې دي هغه د دې حکومت نه خوشحاله دي. یوازې خو په مسافرو باندې کار نه کېږي په دې باندې کار کېږي چې په دې ملک کې کاروبار روان شي نو هلو به دا ملک چې دی دا به ترقي کوي. په دې اخوا دې خوا باندې چې دی دا ملک نه چلېږي. نو کومو کسانو چې مبارکیانې ورکړي او دغه ورکړي یا کومو کسانو کتلي په فیسبوک باندې پوسټونه کوي چې د ټول نه زیاتې روپۍ راغلي دي نو داسې فضول خبرې د دغه د وجې نه راغلي چې په دې ملک کې مهنګایي ده او د مهنګایي د وجې نه چې دی هغو دا دومره روپۍ چې دي دا رالېږلي. که پخوا به چا په 10,000 روپۍ ګزاره کېدله د هغه اوس په 20,000 او په 10,000 روپۍ چې دی هم ګزاره نه کېږي. بل لا ډالر ورته په ځای ولاړ دی او مهنګایي چې د یوې ورځې نه بلې ورځې ته چې دی په پورته ورخېږي نو د دې د وجې نه هغو هغه ریالونه که ډالر دې کار څه دی هغه یې سیوا کړي دي او چې پاکستان ته راځي نو دې ته خو په ډالرو کې ټیکس میلاویږي نو هغه ټیکس چې دی هغه دې ته میلاویږي نو دې د دغې د وجې نه چې دی خوشحالي مناوهله چې د بهر ملک نه د ټول نه زیاتې روپۍ چې دي دا راغلي دې خو بایکاټ کړو خو دا بایکاټ په تلو باندې چې دی هم دغه روپۍ چې دي دا راغلي. نو کم کسان چې دا قسمه پوسټونه کوي نو هغو له به دې باندې شرم کول چې دي پکار دي.